ادا سورۃ احقاف د دواړو خلاصه صدا هغه اثبات د قران پاک دی او د دواړو سوراتونو خلاصه هغه اثبات د خالقیت الله تعالی دی. نو الله فرمایي حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض. دا ادله د وحدانیت هم دی او اثبات د خالقیت الله تعالی دی. ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه او ځمکې او ما بینهما او ما بین شذنا الا بالحق واجل مسمى. د ټولو لپاره یو نیټه مقرر ده. والذین کفروا عما انذروا معرضون. کفار چې دی دا هغه پیغمبر نه چې دی پیرولې شوی دی یا دا هغه کتاب نه چې دی پیرولې شوی دی دی سری معرضون دغه کتاب نه اعراض کوونکي دي. قول تو ورته وای حبیبا دا اثبات رسالت دی. قل تو ورته وای حبیبا ارایتم خبر را کایماتا ما تدعون داغ چیزونو چې تاسو عبادت کوي من دون الله ارونی ماذا خلقو. خیال کراله کنه تاسو مونږ ته وخی چې څه شی دوی پیدا کړی دی من الارض په دې ځمکه کې. دا خو چاړه باټاګان دي خو نه پوهیږي خو تاسو نه تپوس کو تاسو د خدایانو کم شی پیدا کړی دی. ام لهم شرک فی السماوات. آیا د دې لپاره حصہ ده پاسمانونو کې پاسمان کې څه حصہ شته ده. ایتونی بکتاب من قبل هذا. راوړی تاسو یو دلیل په یو کتاب سره چې مخکې دی نه مونږ ته یو کتاب راوړی داسې کتاب چې مدون کتابي تصنیف شوی کتابي او هغه کې تاسو دا دلیل پیش کړئ چې دی خدای دا جوړ کړی دی دی خدای دا جوړ کړی او اثارتن یا راوړی تاسو یو غیر مدون کتاب. د اثارتن مراد هغه چې بے ترتیبه کتابي بے ترتیبه مضامین یې من علم چې دا دواړه د قبیله د علم ني یعنی مرتب کتاب راوړی یا غیر مرتب. ان کنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون الله. سوق دې غټ گمراه دا چانا چې بلنه کوي بغیر د الله نه من هغه خدای ته لا يستجيب له چې دل قبول نشي کولای. دا چانا ډېر گمراه سوکي چې هغه چاته आवाजونه کوي چې هغه وته غږ نشي کولای او غږ داسې نه چې یو سات نشي کولای الی یوم القیامه تر قیامت پورې وته غږ نشي کولای. وهم عن دعائهم غافلون. بلکې دا معبودان د دې د بلنې نه غافل دي. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. کله چې ورځ د قیامت شي چې ورځ د قیامت شي دوی خو په دې تمه چې دا زمونږه تقرب دی لیقربونا الی الله زلفا. د دې په وجب موږ الله ته رسیږو حالان کې کانوا بعبادتهم کافرین. دغه معبودان په عبادت تذیبانه کافر شي انکار بتنو تاسو خو زموږ عبادت نه دی کړی. واذا تطلع علیهم آیاتنا. هر کله چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه. دا مذمت ته مشرکین دي. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. وای باغ کسان چې کافران دي لما جاءهم هر کله چې راغلي دي ته د آیاتونه زمونږه هاذا سحر مبین. دا سحر واضح دی. ام یقولون افترا. بلکې سوې وې دای د ځان نه جوړ کړي دي هم په معنا د بل سره. قول تو ورته وای اے حبیبا ان افتریتو کچره دا ما د ځان نه جوړ کړي فلا تملكون لي من الله شيئا. بیا تاسو مالکان نه مال را د عذاب د الله تعالی نه یو شی کدا ما جوړ کړي نو عذاب برابانه الله راولي تاسو خو مانه شي بچ کوي. هو عالم بما تفيضون فيه. الله عالم دې پاغه خبر وبانه چې تاسو پکې داخلي گئی چې هغه د شرک خبرې. کفا به شهیدم بیني و بینکم. کافی دی الله تعالی گواه پمن زما استاد. الله زما پر رسالت باندې سده گواه دی. وهو الغفور الرحیم. قلت وتو يا حبیبا ما كنت بدعا من الرسل. نعمه یو نوې د رسولانو نه زه یو نوې د رسولانو نه ما بلکې زه هو د قدیم رسولانو د جنس نه ما پوښې وکړه. او زمانه مخکې زما امثال تیر شوي دي رسولان تیر شوي دي.
بدعه د بدعنا د بدعه ستویلې شي ایجاد شیء لم یوجد مثله ها بدعه ستویلې شي ایجاد شیء لم یوجد مثله نو زدا شي ها به مثل پیغمبر نه ما زما په مثل ډیر پیغمبران راغلي دي وما ادري ما تعلم نشته ما يفعل به چې کوم عمل بکیږي زما سره ولا بكم او نتاسو سره نرا تاسو د انجام او د عاقبت علم شته انا رات د خپل عاقبت علم شته خیال کړه ها ان اتبعوا اتباعنکم الا ما یوحى مگر دا آیتونو چې ما ته وحی کیږي او ما انا الا نذیر مبین نه مزه مگر نذیر مبین ما زه فقط نذیر ما عالم الغیب نه مراد شو پچا باندې په بریلیانو باندې عالم الغیب نه ما ته د خپل عاقبت پته نشته ها انا را تاسو د عاقبت پته شته پوښ ظاهر د دې آیات کریمه خدا سے ده چې نبی علیہ السلام ته د عاقبت پته هم نشته حالانکه هغه تشتا پیغمبر حسد اخو مغفور دے ها جنتی دے کوشش به کنه ها او کفار عاقبت معلوم دے چې د کفار عاقبت سره سزا او عذاب دے کوشش به کنه جواب داده چې د عاقبت تفصیلی ها علم نه زمات د خپل ځان شته نه ساز شته د عاقبت تفصیلی ها چې کوم قسم ها ثوابونه به مال را کوي د دې علم یو الله ته ده کم قسم عذابونه به تاسو له درکې د دې علم یو الله ته خیال کړه تفسیر روح المانی په دې ځای کې د بریلیانو پاټه دا کړه دي کوشش وکنه خدای نه د بریلیانو مذهب نه ثابتي تفسیر روح المانی لیکي ها چې زما عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ها ترسو پوری چې په دنیا کې موجودو ها د الله د ذات او د صفاتو او د آخرت علم ها هغه ته حاصلو او د په دنیا کې چې څومره ها واقعات کیږي ها داغه علم او ته چې کوم نه حاصلو په ذریعہ د وحی سره په ذریعہ د سره د وحی سره ها د اشخاص علم او د افراد علم چرا زید په دی وخت څه کوي عمر په دی وخت څه کوي ها دغه جزئیات علم ها دا چې کوم نه دا ها دا نه د امور غیبیه نه دی او نه دا نه څه کمال دی ها او نه د دې علم نه حاصل دل سره فرق راځي د پیغمبر په پیغمبرای کې د جزئیات علم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو او د کلیات علم ورته وو الحمدلله ها او دغه تفسیر روح المانی صاحب چې کوم رائے دا دامټی کوم نه واکې دا بس د صحت ها د صحت رائے دا ولی زکه چې د الله د ذات او د صفات علم یو کلی علم دی او یو چې کوم نه سد د جزئیات علم دی ها نه د کلیات علم ها چې الله تعالی ټول صفات حسنه ها اغا د الله تعالی والقول آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته دا علم خود مونږ هم دی چې د الله تعالی د ذات او د صفات علم ها دغه اجمالی خو مونږ ته حاصل دی او دغه علم اجمالی چاته دا پیغمبرانو ته هم حاصل باقی تفصیلی علم چې د الله تعالی څومره صفات دي ها دغه علم نه الله د الله نه بغیر نه پیغمبر تشته نه یو ولی تشته دي چې د الله تعالی څومره صفات دي قل لا ها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا دغه تفصیلی علم فقط الله تعالی د الله د ذات او د الله تعالی د صفات او دارنګ دا خبره چې وکړه چې د جزئیات علم ورته نو دا څه کمالوم نه دي دا هم ډېر خپل خبره ده ها د بریلیانو مذهب ته نه ثابتي په شی په کنه ها چې بریلیات چې کوم نه واقعا ها پټوم بخکو باندې راشي په شی په کنه ها ځکه چې د هغه عقیده خدا د بریلیانو چې علمي کلی پیغمبر ته حاصل دی کاغه د کلیات وي کاغه د صحیح د جزئیات وي ها او دغه چې کوم نه علم ها
د ټولو جزئیات علم دا خاصه د چا ده؟ دا خاصه د الله تعالی ده. پوه شئ به کنه. نو الله جل شانو فرمایي قل ارایتم هو اے حبیبا خبر را کایماتا ان کان من عند الله کچره دا قران پاک منزل د جانب د الله وکفرتم به او تاسو په کفر کړی دی وشهد شاهد من بني اسرائيل او په دې باندې گواہی کړی دا یو گواه د بني اسرائيلو د دې قران پاک په حقانیت باندې گواہی کړی دا علا مثلی په مثل د دې قران پاک باندې فآمنا په خپل په ایمان راوړی دی واستكبرتم او تاسو تکبر کو ها حالانکه د دې قران پاک په حقانیت باندې شاهد د بني اسرائيل هم ایمان راوړی دی. ها خیال کرا لکه ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کې قوم ظالم تا. ها مطلب دا چې کچره دا کتاب د جانب د الله تعالی نه په دې باندې شهادتونه شوي ها بیا بتا سوچ کم دی په دې باندې ایمان راوړی او کرا بناوړی. خیال کراله یا نه یا فآمنو ته جزا کوي کچره دا کتاب د جانب د الله تعالی نه دی گواهان په موجود دي نه فآمنو به په دې باندې ایمان راوړل. خیال کراله باقی دلته یو سوال پیدا کیږي چې دغه شاهد د بنی اسرائیل څوک دی؟ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دی او هغه خو په مدینه کې مسلمان شوی دی. پس کې په مدینه منوره کې مسلمان شوی دی او دا صورت څه دی؟ دا صورت مکی دی. پوښې په کنه قبل الهجرت نازل شوی دی. بیا څنګه په شاهد د بنی اسرائیل په شهادت کوي؟ دا یو سوال دی. پوښې په کنه جواب دا دی چې دا پیشنګوئی ده. څه ده؟ پیشنګوئی ده. الله پیشنګوئی ورکړه چې یو شاهد د بنی اسرائیل و په دې قران پاک باندې څه کوي؟ شهادت به کوي. پوښې په کنه شابه په علم د الله تعالی کې دې څه دی؟ دې شاهد دی. وقال الذين كفروا والكافرون للذين امنوا ایمان والوتا لو کان خیرا ما سبقونا الی. دا مذمت مشرکین او شان نزول دا ده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ یو وین دوا داغه نوم رنین دا ډیره خوش आवाज په زمانہ د جاهلیت کې با دې سرودونه کول او دا وینځه بیا دا په ایمان باندې مشرف شولا نو کفارو بوي چې کچره دا اسلام څخه بهتر مذهب و کنه نرنین بچ کم دین دا نه قبلاو زګه چې رنین خډم وا پوښې به کنه نه کدا چې بهترین مذهب و نه دا ذلیله چې کم دین واکه دمه به ورته نه داخله دلا ما نذک فرمایي لو کان خیرن کدا اسلام بهتر و ما سبقونا الیه دی بنوړاندې شوې زمونږه دا رنین غونډه کې خدا دی به زمونږه په اسلام کې نو وړاندې شوې و اذ لم يهتدوا به هر کله چې دی هدایت حاصل نه کو په دې قران پاک سره پس یقولون پس دی وای هاذا افکن قدیم دا دروغ پوخانی دي دا خو پوخانی دروغ دي ومن قبله کتاب موسی دا رد په دې باندې چې اواز خدا کتاب نه دی مخکې لوی عظیم الشان کتابونه تیر شوي دي ومن قبله کتاب موسی مخکې دینه کتاب د موسی علیه السلام او امامن شاغه پیشوا او رحمتن او رحمت تعالی وهذا کتاب او دام عظیم الشان کتاب د مصدق اللسان چې دا تصدیق کوونکی دی د چا د مخکنو کتابونو او په کومه ژبه ده؟ لسانا عربيا فجب دار به سرا لينذر الذين ظلموا چوير هغه مشرکان چې ظالمان دي وبشرى للمحسنين دا زیر ده د پاره د صالحانو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کم خلق چاغي د الله د وحدانیت اقرار وکاو بیا په دې وحدانیت باندې قائم پاتې شو. د مخکې مذمت ته چاو د مشرکینو ادا صفت د مؤمنینو الله ذکر کوي.
کمو کسانو چې هغوی اقرار وکړو چې رب زمونږ الله دی بیا په دې عقیده باندې قایم پاتې شو یعنی ثم استقاموا خیال کراله علی الایمان یا ثم استقاموا علی الاخلاص هغه ترجمه یاد ساتئ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا من وصیت کړی دی انسان ته د والدینو سره د احسان دا مخکې حقوق الله ادا د حقوق العباد ذکر دی انسان ته من وصیت کړو چې تبا د والدینو سره احسان کې ولی حمل دا علت ته احسان دی حملته امه کرهن بار کړی دی دلرا مور د کرهن په تکلیف سره یعنی کارهتن چې دې بد غاڼو ولی چې دا دو سره وزن به چې کم نه دړې وزن به څوک وګرځي نه دا په دې باندې سوا ډېره پریشان او سره دا غنه دې دا برداشت کاو ووضعت کرها او بیا وضع کړی دې بچی لرا په کراهت سره وضع ډېره په سختۍ سره دا کوم بچی پیدا کېدل خو ډېر ګران وحمله وفصاله 30 شهرا او حمل د دې بچی هغه 2.5 کالو او دارنګې ته د دې بچی چې د 2.5 کالو 30 شهرا هر یو 2.5 کال کاغه حمل دی او کاغه څه دی کاغه پیسوال دی خیال کراله کنه که حمل دی که پیسوال دی دا مسله اختلافي ده خیال